الرحمن الرحیم زیم جی عرفان دورانی تاسو ګورئ پیام خیبر نن په پیښور په لویه منډۍ پندو منډۍ کې موجود یو او که نن د سبزیاتو خبرو کو او بیا د پیازو خبرو کو نو دا نه زیات په زرګو تعداد باندې دا بورې زما شاته تاسو لیدې کتی شي دا د حکومت نااهلي ده. په حکومت نااهلي ځکه وایو چې دا پیاز کچرې دی خرڅ دپاره خبرې اترې کړې وي او دا باډرې کولاوې نو دا پیاز به زمونږ تله کابل ته بتله ایران ته بتله هر ملک ته بتله خو زمونږ د حکومت ناهلي ورته ځکه وایو چې دغه پیاز دلته خرابېږي لګیا دي او چې کم مالکان دي هغوی چې دي بالکل داسې دي متاثره شوي دي او جاړي لګیا دي چې یاره مونږ چې کم غله ده زمونږه دا خرابېږي لګیا ده دغلته او حکومت دی کې هېڅ لاس نه دی. پیاز چې چرې ګران به شو نو ACDC کمشنر به دلته منډۍ ته رالل او سره د سکواډه او اوچتول به چې بی تاسو دا ولې ګران کړي دي او نن چې کله پیاز ارزان دي نو یو کمشنر ACDC په دې منډۍ کې نه ښکاري. د دې منډۍ چې کوم صدر دی ای سره به هم خبرې اترې کوو خو مینوال تاسو ته زه دا ویل غواړم تاسو دا پیاز زما شاته وګورئ په زرګو تعداد باندې دا پیاز دلته کشمیر وکوي نو یقین وکوي ماښام به شي دا نه بورې پرتی دي دغلته او دې سره سره دا ګرمي موسم او بیا دا پیاز خرابېدل هم دي. نو موږ به د دې مارکیټ صدر سره هم خبرې اترې کوو د دې پیازو حوالې سره چې دا پیاز دا نه ډېر دلته پراته دي چې دا یا ولې نه خرڅېږي ګاګ نشته که نه د حکومت نااهلي ده چې حکومت مخکې باډرې بندې کړي دي دا پیاز خو به تاسو کابل ته هم لیږل او دا پیاز به چې کله هلته لاړل ښه پیسې به وکړئ نو د پاکستان چې کوم معیشت دی هغه به هم ورسره ښه او دلته به مالکان هم بم خوشحاله وو. جی دا ټایم د پیازو منډۍ چې کوم پریزیډنټ صدر صاحب دی فیض الله خان صاحب ای سره خبرې اترې کوو د دې پیازو حوالې سره چې دا پیاز دا نه ډېر تعداد سره او ډېر زیاتې بورې پرتې دي د ده څه وجوهات دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. صدر صاحب دا راته ووایي دا په زرګو بورې موږ ولیدلې دلته پرتې دي د دې وجوهات څه دي ارزانه دي دلته DCAC راځي نه راځي څه وینا کول غواړئ؟ زمونږ الحمدلله اول خو ستاسو ډېره شکریا ادا کوو چې تاسو زمونږ پورسن وکړه او تاسو زمونږ دا غږ چې کوم دی نو قوم ته د خپل میډیا په ذریعه باندې او حکومت ته رسول غواړئ. خو زمونږ د حکومت نه دا ګیله ده چې دا 3 کاله تقریبا پیاز ګران و د هر ملک نه کم از کم 3-4 ملکونو نه به پیاز امپورټ کېدل او دلته به اپنی مدد آپ منګه هغه شی بیا هم قوم ته پوره کوو چونکې خلک زمیندار طبقه چې کومه ده هغې لګي شو او دې ځل ډېر زیات تعداد سره پیاز وکرل او اکثر د غنمو د نورو سیزونو په دغه باندې پیاز او ټماټر دی وکرل او خرچې یې وکړې ډېرې زیاتې. اوس اصلي خبره ده چې زمونږ د پیاز او د سبزي څونه سبزیات او دغه چې دي نو دا د دې قیمت چې کوم دی دا د کم او زیات سره دی چې کله ډیمانډ زیات وي او مال کم وي نو دا ګرانېږي او چې کله ډیمانډ کم شي او مال ډیر شي نو دا ارزانېږي. نو حکومت وایي چې موږ سبزیانې ارزانه کړي نو سبزي ته څنګه ارزانې ته پټرول ارزان کا موږ ته ډیزل ارزان کا ته موږ ته خاورې او تخمونه ارزان کا ته موږ ته د دې دغه کې چې کوم دی د دې کوم ادویات دي د دې سپریګانې او خبر دي هغه ارزان کا بله د حکومت یو بله غټه نااهلي دا چې زمونږ د پیازو مور کله به چې کله په دې 15-16 میاشت کې موږ سره فصل ډېر شو دا لوکل پیاز به ولګېد نو دا موږ افغانستان ته ایکسپورټ کول چونکې دا 2-3 کاله پیاز ګران و ایکسپورټ باندې باندې لګېدلو په باډر باندې اډر نو چې مال اوس دا داسې شوي دي چې خرچه نه پوره کوي. یو زمیندار په یو پټي باندې 1,00,000 روپۍ خرچه کړی هغه 50,000 روپۍ نه جوړوي د هغې باوجود حکومت زمونږ نه بار ډیمانډ شته افغانستان ته 2 میاشت چې د پیازو ډیمانډ شته چې باډر ته مونږ ګاډي ولېږو ایکسپورټ بند دی. کم از کم داسې خلک په دې حکومت کې ناسته پکار دی چې کم از کم ته خو دا پته لګي چې د کوم شي کم وخت ایکسپورټ ازادول غواړي او کوم وخت بندول غواړي. دا د هر یو ملک قانون دی چې کله یو شی په ملک کې کم شي نو حکومت ایکسپورټ بند کړي چې یاره قوم ته تکلیف نه او دا شی نور مزید ګران نشي یا په RD ولګوي چې یاره څوک بار ایکسپورټ کولی نشي. خو چې کله په ملک کې یو شي زیات شي نو دا هم د حکومت ذمهواري چې د دې غم وکړي دې له یو لاره وګوري څنګه چې پخوا مخکې 20-30 کاله مخکې چې کله به الوګان زیات شو پیاز به زیات شو نو پاسکو زموږ یو ډپارټمنټ و چې هغې سره به سبسټډي او دا شیزونه به یې واخیستل او د زمیندار نه به یې په یو ښه ریټ واخیستل سټور به یې کړه او هغه به بیا قوم ته ورکول نو حکومت په زمیندار د تاوان نه بچ کړه چونکې نن زموږ هغه ټول مسایل ختم شوي دي زمونږ اغشتل هم په خپل سر دي خرڅول هم په خپل سر دي
او دا روزه تیره شوه په هغې کې غټ اختر تیر شو لیکن زموږ نه پیاز ګران شو نه ټماټر ګران شو. اوس د دې حکومت دا پرسي نه کوي چې دا ولې ګران نه شو، ولې چې دا خلکو کرلي ځمکې پې باندې کړي د دنیا خرچې کړي دي. لن د دې داسې یو دغه سرکاري څه نظام نشته چې په دې باندې موږ ایکسپورټ وکړو او دا موږ افغانستان او داسې ورسره د نورو ایشیا ملکونو ته ورکو او موږ په دې باندې پیسې جوړې کړو او موږ دا زمیندار د تاوان نه بچ کړو. دا خبره تاسو ګورنمنټ ته وړاندې کړې ده؟ څوک راغلي دي، تلي راغلي دي دلته خو هله خلک راځي چې کله امپورټ او دا پیاز د بار نه په 200 روپۍ کیلو راځي او دلته موږ په 210 خرڅو نو بیا ای سیم راځي ډي سیم راځي چې دا وګوره دوی ظالمان دي او دوی ګران خرڅوي. حالانکه دا پته ورته نه لګي چې دا د امپورټ د بل ځای نه راځي او په ګرانو پیسو په ډالر کې راځي. دا چې نن د زمیندار خپل مال دلته ډېر دی، نه نن ډي سي شته نه ای سي شته او نه دې تپوس والا شته او نه د دې بیا سره دا فکر شته چې یاره تا په بارډر باندې ولې ایکسپورټ بند کړی دی چې دلته خدا ته په خپل هم نشي سنبالولی او چې موږ یې اپنی مدد آپ لیږو نو هم د هغې دپاره څه لاره نشته دی. ځکه چې دلته زموږ فیصلې ټول هغه خلک کوي چې هغه په یخو کمرو کې ناست دي او هغې د دې څیزونو ځان نه خبرې او نه ترې خبرې چې پیاز په څو سي دی او لوګان په څو سي دی. حکومت وخت او خاص کر خیبر پښتونخوا ته څه وینا کول غواړي؟ خیبر پښتونخوا ته موږ دا وینا کول غواړو چې دا د مهرباني وکړي چې دې په بارډر باندې د وخت سره سره شیزونه ازادۍ او بندۍ. داسې نه کوي چې یو اډر 6 میاشتې مخکې شوی دا خو سبزي ده، دا پرشیبل دغه د ایټم دی. په دې کې دا نه د دې د ټولې مسلې او فیصلې د وخت سره کېږي چې کله په ملک کې پیاز زیات شو ټماټر زیات شو نو تاله پکار چې دې ته لاره کوله وکړي چې د زمیندار تاوان نشي او کال بیا قات را نشي. سخت کال چې کم تعداد سره خلکو پیاز او ټماټر کرلی دا خلک به 20% هم کال بیا نه کوي، بیا به دا د امپورټ ضرورت دی او بیا به دا ګرانېږي او قوم او ملک ته به مسلې. ډیره مننه جی. یقینا مینوالو تاسو د صدر صاحب خبرې اترې هم اورېدې، د حکومت د نایلې اړخ نه چې کومې خبرې اترې وي هغوی هم دي وښولې تاسو ته. دې سره سره چې کوم دي امپورټ کولو خبره وکړله یقینا چې دی نو د حکومت دا نایلي ده چې بارډر تاسو چې دی نو بندي کړي دي. تاسو ته پکار دي چې د دې غریب خلکو خیال خصوصي وساتئ، ولې چې په زرګو تعداد د بورې د پیازو خرابېږي لګیا دي، دلته پراته دي ګاګ شته نه. نو دا پیاز چې دی نو زمیندار چې چا کرلی دي او محنت یې پې کړی دی نو د هغه ضایع لاړو. کیمرامین اسد انصافي سره عرفان دورانی، پیامي خیبر، پېښور.